ویل چې دا آیات د فرض مونږ په واره کې نه دی نازل دا آیات چې نازل دی دا د عام منځونو باره کې موږ ورته ویل حضرت اذا قرئ القرآن کله چې قرآن لوسته کیږي قرآن په فرض مونږ کې ته په امام پسې اوري کنه تاسو مولوی صاحب په نفل کې په تیز قرات کوي او تی پسې اوري بیا دې درېمه بانه ولټوله چې دا آیات را نازل لې په باره د عام کس کې د مونږ کوونکي په باره کې نه دی را نقل نو موږ ویل صاحب دا بیا پتا رد دی موږ وایو چې کله د سحر جمع ولاړی مقتدی د مسجد په هغه حصہ کې ودرېږي په کومه حصہ کې چې د امام قرات ناوري هغه ځګین کې د خپل امام قرات التر خپل نفل خپل سنت پورا کی بیا د راشي د امام سره د مونږ کې ودرېږي خدا په دې شرط باندې چې کله دا د امام سره یو رکعت رسولې شي کله امام سره رکعت نشي رسولې بیا ور سحر فرض مونږ وکي د هغه نه بعد بکینی کله چې مکروه ټیم ختم شي امام شافعي امام مالک امام احمد امام محمد دیو فرمایي د هغه نه بعد دی د سنت قضا راوړي نو دیو دا خو تاسو باندې رد دی چې په مسجد کې شاته کم کس د مونږ نه بهر ولاړ دی تاسو شیخ امین الله علی کلی چې لہذا احناف چې کم عمل کې دا جایز نه دی موږ ویل نفل کون کې ځان له ولاړ دی سنت کون کې ځان له ولاړ دی ته خو چې دا فرض مونږ هغه کس په باره کې نازل شوی دی دا آیات چې عامي ته خو چې دا عام کس په باره کې را نازل دی بهرحال دا ردم تاسو په مسأله باندې دی د سار د سنت په باره کې منګ درته وی چې دا آیات د عام کس باره کې ام ده منګ وایو په هغه ځګین کې د سنت ادا کی چرته چې د امام قرات ناوري دوی منګ وایو دا د منسکون کې په باره کې ام نازل له دا معنی منګ نکو دای صحابه کرام کوي منګ په امام پسې روستو په فرض منس کې قرات کو الله دا آیات نازل کو نبی علی السلام منګ د قرات نه منو نو اصل مسله دا ده چې دا کم احادیث تیو تاسو ته د پرات کې پیش کړي قران آیات مونږ وایو بیا دی وایي چې بده کې د فاتحه لفظ نشته نو مونږ ورته ویل د بقره لفظ په دې آیات کې کم ذکر دي دی وایي د فاتحه لفظ نشته مونږ ورته ویل الف لام عمران په کم ځګین کې ده دی وایي په دې کې د فاتحه لفظ نشته مونږ ورته ویل د سورۃ النساء لفظ کم ذکر ده د 114 سوراتونو نوم پکې نشته تبه کې وې فاتحه د نه کا او نور سوراتونه دی بخپل بار کې مونږ وایي فاتحه هم قرات ده قران دی دیو فاتحه یا قران نه مني که قران مني نو الله فرمای اذا قرئ القرآن کله چې قران لسته کیږي اوس که فاتحه قران دی نو بیا به ترسته قرات نه کې او کته چې فاتحه قران نه دی نو بیا مو وایي چې په قران کې 114 سوراتونه دي بلکې دا وایا قران کې 113 سوراتونه دي اسانه مسله ده دومره مشکل به کیسه شته نو او موږ تاسو نه تاسو کو تاسو کې دوه لارې یو طرف والا هغه دي او چې امام سره رکوع کې شریک شوی رکعت شوی دی دویم وایي چې رکوع کې شریک شوی نو بیا به واپس بیرته رکعت کې دوه لارې دي کنه اوس موږ سوال کو د دیونه یو سړی رکوع کې شریک شو کم فریق چې تاسو نه وای رکعت شوی دی داغه څه دلیل دی د فاتحه نه دی ویلي نه یو مولای ناس دی و چې د لاس تر نکټ شو د لاس نو د دین زلای په داس کې بیا فرض دی نه دی نو رکعت در نو شو رکوع کې شریک شو نو آیا بیا د بل رکعت ضرورت نشته دا د کټ لاس په شانتی دی څنګه چې لاس کټ شو انزلو ضرورت نشته رکعت وشو رکوع کې شریک شو د بل رکعت ضرورت وای نشته مال اجي صاحب دا قیاس دی بیا په سجده کې جایز کا یو سړی په سلورم رکعت تحیات کې شریک شو دوه تلاس کټ شو دوه تخپی ورته وای واپس منځ مکو قیاس ته کم طرف کې دا خو کار د شیطان دی تاسو بهرحال یاد ساتئ سری منځ جهري منځ په دې دوانه کې به امام په سروسته قرات نه کی کته چې سری منځ کو خزر امام قرات ناورم فاستمعوا له وانصتوا چپ شي ورته غوږ ورته کیده دا ذکر نه ده کړی چې تی اوري کنا اوري
یو سړی تللی بازار ته د کلي مسجد ته راغی جمع ولاړه ده دی په جمع کې شریک شو اوس زه امام صاحب راوګرځېدم زه ورته وایم حضرت ستا مونځ نه دی شوی دوباره یې وکړه او وجه زه ورته وایم تا اذان نه اورېدلی نه دې کړلی تا اقامت نه اورېدلی نه دې کړلی نو ستا مونځ بغیر اذان او بغیر اقامت څنګه وشو اما ته وایي د یو اذان کوونکي اذان د ټولې محلې دپاره کافي دی د ټولې جمع دپاره کافي دی د یو اقامت کوونکي اقامت د ټولې جمع دپاره کافي دی د ټولې محلې دپاره کافي دی زما جواب دا دی د یو امام قرات د ټولې جمع او ټولې کلي دپاره کافي دی د جمعې په ورځ یو کس راغی مولوي صاحب پسې وروسته اقامت کیږي مونځ کې شریک شو دې سړي ته ووایه ستا مونځ نه دی شوی وجه دا ده واجب خطبه تا نه ده اورېدلې واجب خطبه تا نه ده اورېدلې نه تا ویل او نه دی اورېدله خطبه یاره کیږي اذان اقامت کیږي د یو کس د طرف نه بیا د تعجب خبره دا ده چې صرف د امام قرات څنګه د مقتدي لپاره نه کافي کیږي بهرحال په دې مسله کې بحث شته خو ما اختصارا دومره نقل کړه چې سري او جهري دواړو منځونو کې فاتحه په امام پسې نه وي په سورة الفاتحه کې اووه آیاتونه دي د تمام قرآن خلاصه په بقره کې ده د تمام بقرې خلاصه په فاتحه کې ده د تمام فاتحه خلاصه آیات نمبر 4 فاتحه کې ده د آیات نمبر 4 خلاصه په بسم الله الرحمن الرحیم کې ده د بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه په با کې ده ناولنه بسم الله ذکر کوي الله جل جلاله بسم الله د هر صورت په ابتدا کې به چې کله قرات تکینی البته سورۃ براءت کې چې کله د مخکې نه تلاوت را روان دي او براءت دی شروع کاو نو بیا په دغه سورۃ براءت کې بسم الله نه کې بلکې فوري تور سبب او که قرات دی بس کې د براءت نه وړاندې او سباله دی قرات کاو سورۃ البراءت دی شروع کاو اعوذ بالله او بسم الله دوانه به بیا وکي بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن او الرحیم رحمان عام الرحمت رحیم تام الرحمت رحمان عام رحمت د دنیا کې کافر ته حاصل له مسلمان ته او رحیم تام الرحمت دی په آخرت کې به الله داسې رحمت په خپل هر بنده باندې وکړي چې تام به کی ما سه جیب کې 10 روپۍ دي دا 10 روپۍ زه یو کس ته ورکم زما یو رحیم تام الرحمت پی کیږي لیکن هر کس ته نه ورکولی کیږي نو الرحمن جوړېدی شي الرحیم په دنیا کې یو کس لیکن تام الرحمت مکمل انسان نشي جوړېدی بلکې کمال باندې چې زار سړی ته 10 روپۍ ورکم الله په قیامت کې الرحیم تام الرحمت هر مؤمن ته جنت ورکوي دویم علماء وایي الرحمن عام دی او الرحیم خاص دی رحمان په دنیا کې دی کافر مسلمان ته رزق ورکوي فرمان بردار نه فرمان دوانو ته رزق ورکوي الرحیم په آخرت کې به الله کریم صرف مؤمن باندې خپل رحمت پوره کوي نو الرحیم خاص دی دغه شان رحمان نوم خاص په دنیا کې انسان ته نشي خوده ځکه دی رحمان نشي کېدی او الرحیم کېدی شي انسان ځکه کېدی شي چې په یو کس باندې د در رحم کېدی شي پوره نو رحیم نوم په دنیا کې علماء وایي چې ته چاته خوده شي باقی اسم باب الاسامی مشکات کې زما مکمل درس دی د قرآن شروع الله د بانه کړل او اختتام پسین کړل باسین بس دومره د بنده لپاره کافی ده باسین بس چې بدی دومره عمل وکي دا کافی ده بیا بل خبره په سورۃ الفاتحه کې ده چې الله رب العالمین حمد لفظ راوړل حمد د محمد اصل دی او حمد په هر هغه زګین کې ذکر کیږي کم زګین کې چې اختتام راځي سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین حمد په هغه زګین کې ذکر کیږي کله چې اختتام راځي سورۃ المرسلات چې کله ختمیږي الته حمد ذکر کیږي دویم نمبر بنده چې کله خوراک تکینی خوراک ختم کی په هغه ټیم کې حمد ذکر کی الحمد لله الذي
اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کله چې بنده خوب پورا کی د خوب اختتام وشي الته حمد ذکر کی الحمدلله الذي احیانا. په هر زګین کې تاسو ګورئ اختتام ذکر کیږي الله الته حمد ذکر کوي. کله چې بنده خپل اخیری زګین ته ورسی هغه طویل شي جنت الته ذکر د حمد دا کوي بنده الته حمد ذکر کوي. امام بخاری چې کله خپل صحیح بخاری ختمي الته دعا ذکر کوي والحمد حمد په هغه دعا کې ذکر کوي. یعنی حمد په هر هغه مقام کې ذکر کیږي کله چې د یو سیز اختتام راشي. حمد اصل ماده د محمد ده د دې لفظ نه عقیده د ختم نبوت ثابت ده. نبی علی السلام اخیره کې راغې کله چې محمد نوم کې خو دې شو د نبی علی السلام نه بعد بل نوې نبی دنیا ته راتلې نشي. نو الله د قران شروع د حمد نه کړل چې دا اصل ماده د محمد ده. قران د محمد د ژوند مقصد دی. ام عائشه ته یو صحابي راغې ما تر حضور علی السلام اخلاق بیان کا. ام عائشه ورته فرمای اما تقرأ القرآن آیت قرآن نه دی ویل ټول قرآن د محمد اخلاق دی. دیو جن الله شروع د محمد د اصل چې حمد دی راغې نه کړل. بلدار نبی علی السلام محمد دی امت حمادون دی په دې وجه باندې دا به ملاویږي حمادون ته اشاره د الحمدلله فزن الله دا کوي. بیا د لفظ الله نه چې دا ذاتی نوم د باری تعالی دی. الله لفظ رب ذکر کوي. لفظ رب هغه لفظ دی چې دا د رب العالمین تمام صفات لره جامع مانع دی. دا د رب تمام صفات لره جامع مانع دی. هر هغه ځای چې هغه د سختی هغه خوشحالي هغه آرامي هغه د رب د خوشحالي الته الله لفظ رب ذکر کوي. تاسو چرته به دې باندې خبر کړل ما چې به محمد کوم تشریح وکړه دا تاسو قران کله ګوري تاسو ته مذهب یاد درکې حمد لفظ باندې زه به اوس تفصیل کوم نو دا ګنټي غواړي. قبر کې د لفظ رب ته پوښ کیږي من ربک ستا رب څوک دی. سلام قولا من رب الرحیم. په جنت کې د لفظ رب ذکر کیږي. کله چې موږ دنیا ته نو راغلی عالم ارواح کې رب ته پوښ کا الستو بربکم فلفظ رب باندې کا. نو لفظ رب هغه صفت دی د الله چې په هر هغه ځګین کې الله ذکر کوي چې کم ځګین د سخت دی یا کم ځګین ډیر د آرام. دا ټول صفات لره جامع معنی دي. رب وی تربیت کون کیتا یعنی د تمام یونیورسل په یو نظام تحت باندې تربیت کون کې ذات الله جل جلاله دی. د دې وجنه رب ځان ته ذکر کړل. نو دا د قران په ابتدا کې راول دی او په قران اختتامی صورت کې الله قل اعوذ برب الناس ذکر کوي بل صفات نه ذکر کوي. دویم په فاتحه کې لفظ مالک ذکر کیږي. کله چې قران ختميږي الله التم مالک ذکر کوي یعنی د ابتدا نه مالک الله په انتها مالک الله. په دنیا کې مالک الله اخرت کې مالک صرف اور صرف الله دی. مالک یوم الدین باچای ولی ذکر کو د دې وجه ذکر کو. قاضی یوم الدین ذکر نکو بلکې مالک ذکر کو. مالک باچا ته وي زما باندې مقدمه رااله چې ما قتل کړل جیل په ما سزا د قتل وخیجه ولا پانسی سپریم کورټ د قتل های کورټ د قتل هر ځګین کې ما شفاعت کا. جیل کې ما سفارشي بولیو جیل کې ما التزام ته وکیل نیولیو هغه زما د طرف نه وکالت کا. سپریم کورټ کې زما د طرف نه وکیلو او وکالت کا. های کورټ کې وکیلو او وکالت کا. کله چې التم سزا د قتل په ما وخته چې د قتل کړل دا به پانسی کیږي. نو په تیر اخیره نواز شریف خان صاحب ته هغه ته زلاړم او سفارش می شروع کو. یعنی په کم زګین باندې چې وکالت ختم شي الته سفارش کیږي. په دې لفظ کې الله وایي چې مالک یوم الدین پر ورځ د قیامت زبا چایم الته ستا مالکیت وکالت نه چلیږي. الته به وکالت نشي کولای چې باندې بګوري الته صرف شفاعت چلیږي. منګ بچې کلاس ته کې نو کنه خو چې کله مسله راشي د سسیزو د امتحان او هغه پیل شنو بیا ول موږ سفارش کوو. اخیره سیز سفارش دی. الله انتها ذکر کوي. نو د قران په ابتدا کې مالک په انتها کې مالک او په درمیان کې لفظ مالک الله ذکر کړل.
دا خلاصه